بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات ملګرو. بېګا بله ورځ کې شېر افضل مروت صاحب خپل د سوشل میډیا ټیم انفلوئنسر چې کوم دي هغه له یو زبردست او قراره ځواب ورکړی دی. او دا شېر افضل مروت صاحب هغه کس دی چې د 9 مۍ کریک ډاون بعده چې د ټول پی ټي آی قیادت او ورکر په کورونو او په غارونو ننوتي وو. دا یو واحد مرد مجاهد و چې ټوله پاکستان کې په کې پی کې کې پنجاب کې او په سند کې یو لیډینګ رول ادا کو او پی ټي آی له یې نوې زندگی ورکړه. یعنی چا کې دومره جرأت نه و چې راوتی وی او د پی ټي آی نام یې اخیستی وی. نو د ده په برکت باندې زه خو دته د عمران ثاني وایم، خو د ده په برکت باندې پی ټي آی د الله پاک یو مینډیټ ورکړو. نو هغه بعده د چا په اشاره او د چا په اشاره د بغض د حسد وجه دا وه چې شېر افضل مروت صاحب واحد لیډر دی چې د پی ټي آی ورکر ورسره مینه کوي او ورسره مینه لري هم او په دې اعتماد کوي. په هغې باوجود هم د چا په اشاره او د چا په اشاره دا میډیا انفلوئنسر چې کوم دي پی ټي آی والا د خلاف ټرولینګ شروع کړو او تر دې حده پورې چې ده د خپلې پارټۍ نه د وایستلو بهر یې کړلو. او دا میډیا انفلوئنسر د پی ټي آی والا چې کوم دي دا یو د شېر افضل مروت صاحب خبره نه ده، د ټول د پاکستان د سیاسي لیډران علما ادارې د پاکستان ولې د دونه پاتې نه دي د دو شرانګېزۍ نه او د هر چا خلاف دو خپله چې کوم ده د خپل زبان او خپل ګالم ګلوچ چې کوم دی دو کړی دی، دو څوک معاف کړی نه دی. ایون چې دی د شېر افضل مروت صاحب سره د خپل پی ټي آی نوره قیادت هم دو په نشانې دی او دو هغه هم نه دی معاف کړی او هغه ته هم کنځل کړي دي. نو بله ورځ شېر افضل مروت صاحب چې کوم سړی په کوم زبان پوهېږي، لکه زه په پښتو پوهېږم نو ما ته پښتو ژبې کې د هر څه خبره چې کومه ده زه ما سمجھ سوچ سب پر رسي. نو دې شېر افضل مروت هم دو ته په خپل زبان کې یو ډېر زبردست او قراره ځواب ورکړی دی. او شېر افضل مروت صاحب ته زه په دغه ځواب باندې سلامونه پېښ کوم. ډېره ډېره مننه.